نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشاء بنميم آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. زماد اسلام عزت مند مسلمانان ورونو، اللہ رب العزت مو سر زما د کامل ایمان برخه نصیب کا او الہ العالمین مو سر زما د دنیا او د آخرت د رسوایی او د شرمندګۍ نه په امن او امان کې وساته. معزز سامعین او ماستاسو د وړاندې د زنانو د اصلاح کولو په نیت باندې یو موضوع باندې بیان شروع کړی وو چې هغې باندې مسلسل بیانات وشو. دا نننی بیان هم د هغې موضوع سره تعلق ساتي. مونږ یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شروع کړی وو چې هغې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنانو عذابونه بیان کړي دي چې جهنم کې زنانو ته کم عذابونه ملاوېدل او ورسره د هغې عذابونو اسباب هم بیان کړي دي. نو دغې زنانو کې یوه زنانه چې د هغې ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 5 نمبر باندې وکړو بیا چې 5 زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما هغه ولیده چې هغه ډېره سخت عذاب کې گرفتار وه. د هغې مخ یعنی سر دا حصه چې کومه ده دا د خنزیر په شان وه او نور بدن لکه د خر په شان وو او د دې زنانه د بدن نه ماران او لړمان چې کوم دی دا چاپېره وو او د دې د بدن پورې ونښتي وو او دې له ټکونه ورکول. نو په داسې سخت عذاب کې دا زنانه گرفتاره وه. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله چې دا هغه زنانه ده چې دې په دنیا کې دروغ ویل او دروغ سره چغلخوري هم کوله. د دې دوو عذابونو په سبب باندې د دې دوو ګناهونو په سبب باندې او د دې دوو ګناهونو د وجنا دغه زنانه په انتهایی خطرناک عذاب کې مبتلا وه. عذاب هم ور باندې او شکل هم مسخه شوی و. بره حصہ چې کم سرو نو هغه د خنزیر په شان او لاندې حصہ چې کم دا نو هغه د خر په شان وه. مسلمانانو څه ګناهونه داسې دي چې هغه د مسلمان د پاره د هغې نه ځان ساتل پکار دي.
لکه دروغ ویل، چغلخوري کول. اوس دغه چغلخوري چې کم دا د دروغ نه بغیر نه کیږي، دی کې اکثر خلک دروغ استعمالي نو بیا چغلخوري کوي. د قرنګي غیبت کول، تهمت لګول، کم ته چې بهتان ویلې کیږي، د دې تعلق د جبه سره دی او دا خطرناک گناهونه دي. انتهایی دا د مسلمان د پاره د هلاکت اسباب جوړیږي. نو نن موضوع چې کم دا پدې کې چغلخوري باندې خبره کو او د دې چغلخوري په ضمن کې دروغ هم بیا راځي، ځکه چغلخوري بغیر د دروغ نه کیږي نه. نو نمبر 1 چغلخوري صفت د چا ده؟ دا بیکاری صفت پچا کی موجود وی نو پدی باندې قرآن گواه دے چې دا صفت د کافر دے. مسلمان بته نزان ساتی د مسلمان د شان سره دا نخایی چې دی چغلخوریو کی. په سورۃ القلم چې سورۃ النون هم ورته ویل کیږي، یو کم درشم سپاره کی دے. دویم سورت دے تبارک الذی پسی. په دغه صورت کې د یو کافر چې نوم یې ولید، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته انتهایی زیات تکالیف رسول دي. د دې ولید مذمت پکې بیان شوی دی. الله فرمایي مشاء بنمیم، دا ډیر تک کون کې دی په چغلخوري باندې. مشاء مبالغی صیغه ده، یعنی ډیر زیات چغلخور دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې په سورۃ قلم کې په دې سورۃ النون کې د ولید چې کم مذمت بیان شوه دی، نو ما ته بیا دا پته نشتا چې دین زیات مذمت د چا بیان شوه. انتهایی زیات مذمت الله پاک سبحانه و تعالی د دغه کس بیان کړی دی. نو دغه ولید چې کم دی په د کې دا صفت موجود چې دا چغلخورو. چغلخوري ویل کېږي ستا. نو علماء تعریف دا سے کئی نقل کلام الغیر علی وجه الافساد، نقل کول د کلام د غیر، یعنی د یو سړی خبره بل رسول په طریقہ د تخریب کاری، د فساد او د جګړې جوړولو سره دې ته چغلخوري ویل کېږي. مونږ او تاسو ورته عام پښتو کې اوړل روړل وایو او دو مخیم ورته ویل کېږي او د قرنګ دیتا شیطانتم ویل کېږي چې په کومه معنی ته پیژنې نو سیزم د قیو دی. اوړل روړل شیطانت د یو خبره یو لوړل د بل بل لوړل، یو ته په یو مخ باندې راتلل بل ته په بل مخ باندې راتلل، دې ته چغلخوري ویل کېږي. دا صفت که په سړی کې موجود وي او که په زنانه کې موجود وي، دواړه د هلاکت په کنده کې پراته دي او عذاب به د دواړو هم دقه یو وي. نو مخکې په دې بېهوده او بیکار عمل کې اکثر زنانه مبتلا وي، او اوس که مونږ او تاسو ګورو نو نارینه چې کم دی هغه هم په دې کې مبتلا دي. دا انتهایی خطرناک ګناه ده، د دې نه به ځان ساتي. ګوره دا اوړل روړل باندې کې د یو خبره یو تپاس کول، د بل بل تپاس کول. څوک چې کم دی د شاګرد او د استاد په منځ کې چغلخوري کوي، څوک چې کم دی د امام او د مقتدی په منځ کې چغلخوري کوي، څوک د ښځې او د خاوند په منځ کې، څوک د اولاد او د مور او پلار په منځ کې، څوک د خواښې او د انګور په منځ کې. دا مختلف قسم ډیوټیانې د خپل د خلکو ځان د پاره لګولې دي او بغیر تنخواه پکې برتی دي. کوشش دا وي چې استاد د شاګرد سره
امام د مقتدی سره او مقتدی د امام سره، مور د لور سره او لور د مور سره، خواخې د انګور سره انګور د خواخې سره، او د کرنګي گاونډي د گاونډي سره او رشتہ دار د رشتہ دار سره په جنگ کی او د بیاناستي او تماشه کوي. نو دا یو بیکار صفت دی، مسلمان بد دین ځان ساتي. قران وی دا صفت چې کم دی دا د کافر دی، دا عادت و تیرا او شیوه چې کم دا د کفارو دا، مسلمانان بد دین ځان ساتي. نو دا یو ډیر خطرناک مرض دی. خورور چاتم چې لګېدلې دی نو هغه ډیر په مشکله باندې بیا خلاصيږي، ځکه دا عادت چې چا کې پرې وطن واغله د دینه بغیر بیا خوان نه ورکي. هغه بیا چرته ولاړی نو چې یو کس را تیریږي هغه ته به وایي چې پلانی دا ویلی دي، خو چې بل راځي هغه ته پلانی در پسې دا وویلو. بس دو مسلمانان به په جګړه کې دا به د خیر په ډېرې باندې ناسي، دا وی چې جوړې زه کامیاب شوم، ته سراسر ناکامي. خسرت دنیا والآخرة، دنیا او آخرت دې تباه دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه بدبخت انسان او د قیامت په ورځ د ټولو نه ذلیل او رسوا انسان اقد چې هغه دومخی استعمال کړی وي او د قرنګي چغلخوري کړی وي، دا انتهایی ذلیل او رسوا انسان وي. الله پاک دې ته موږ او تاسو ساتي. نو دا عظیمه ګناه ضروره د دینه بزان ساتو. چاکم چې موجود وي الله سره دی وعده کی او توبه دی وباسي چې یا الله تر اوسه مې سکړو راته پته نه و، هوس راته پته ولګیدا، او کله دینه پسم سو کوي او ورته پته ولګیدا بیا هم کې، نو دا انتهایی خطرناک سنگین جرم دی. ګوره دا خطرناک سنگین جرم او موږ تاسو خو عادت جوړ کړ زبردست د نسوارو پړی ورو باسي، دو درې چونډې و جوړ کی، یو بر چونډې یو لاندې به لګیو، بس دغه سیسته کار ویلې لګیا وي مختلف قسمه. نو دا اوړل روړل دا بالکل ناجایز دي، او الله پاک اصول بیان کړی دی قران کې. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. یو قرائت پکې فتبینوا دے او یو فتثبتوا دے. الله رب العزت فرمای اے د ایمان خاوندانو که چرته کې تاسو ته یو فاسق یو چغلخور انسان راش او تاسو چغلخوریو کې د بل کس په سر باندې، نو الله رب العزت فرمای چې دغه تحقیق وکړي، معلومات وکړي چې دا خبره په نفس الامر کې څنګه ده، د دې خبره حقیقت سره. الله فرمای ډایرک فیصله مکوا، اسنت اقدامو کې او ډایرک فیصلو کې او خبره هغه سینوي نو سبا او بیا سیخ پیمانه وي. نو زمونږ خلق اکثر تحقیق نه کوي، یو شیطان به ول راشي پلانی دا ویلی دي بس دی و بڑے را کاږي خورګه د سره بګورم کلم د لداسې کسرال مسلمانانو ورونو او شیطانت کو چې پلانی دا خبره کړې دا ورته ټیک ده ستا خبره خو می وریدله، خو لیکن د دې خبرې سپینتیا او رښتینولي وکوما، خو چې کله خبر رښتینولي ته وته کرانو د بیا شاته به بوساړه نټینګي. ګوره دا دروغ ویلي، تا د هغه سره جنگي په جګړه کوي دی، ځکه دا خدا عادت نه مجبور دی. نو هغه د چغلخور انسان نه په دغه طریقه باندې بیا خلاصي. ګوره د سپینتیا به ورته وي، نو سپینتیا خو هغه کلم نه کوي، ځکه دا چغلخوري چې کم کوي نو دی پکې دروغ وي، نو اکثر خبره تا ته دروغ کړی وي، او بل چې دی تعالی رالو درته وي نو په حقیقت کې دا خبره غنه ده کړي، دا ساده خوږی دشمن دی، دا خبره ته هم دو کړله، دا حقیقت کې دی تا رسوا کوي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی، اوس د دې چغلخوري نقصانات ګوره رورا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم فرمایله چې کله الله پاک جنت تیار کو پیدای ک، نو په دې جنت کې قسمه قسم نعمتونه لګیدلو، نو الله سبحانه و تعالی
د جنت ته مخاطب شو خبرې شروع کې جنت هم ور سره خبرې شروع کې الله پاک سره هر سیز خبرې کولی شي الله داسې ذات دی جنت ته وې چې وایا څه خبره کول غواړي نو دې جنت ورته ویل یا الله یو خبره کومه ما کې خو دې ډېر بهترین نعمتونه را پیدا کړل او ډېر ښکلي ښکلي څیزونه دي زویم چې کم کس ما ترال او دی جنت ته داخل شو نو دا به ډېر نیکبخت او خوشبخت انسان وي دا به ډېر بختور انسان وي چې دلته راشي او د دې نعمتونو نه فایده واخلي نو الله رب العزت ورته وفرمایله چې ای جنتا ته مې پیدا کړی د نعمتونو نه ډک یې خو زما دې په خپل عزت زما دې په خپل جلال زما دې په خپل قدرت او زما دې په خپل لویۍ باندې قسم وي چې ای جنتا اته قسمه خلق به زه تا ته نه را پرېږدم ګوره څو قسمه اته قسمه خلق نه در پرېږدم یو شراب خور دویم زناکار دریم چغل خور سلورم دیوس پنځم ظالم شپږم هجړه چې په زور ځان هجړه کړی وي ګډیږي میدانونو کې اوم رشتہ کټ کوونکې او اتم هغه کس چې واده خلاف وي الله سره واده کړي چې یا الله تا سره مې واده دا ګناه بنه کومه او بیا هم هغه ګناه کوي نو دا اته قسمه خلق غرور دی اتو واړو اقسام باندې ما ته وړاندې په دې باندې بیان کړی دی زما مقصد صرف د دریم نمبر خبره کړي چې چغل خور الله فرمایي دا به نه در پرېږدم جنت ته ویم او الله پاک قسم کړی دی چې زما د په خپل عزت او په خپل جلال باندې قسم وي چې تا ته بعد چغل خور انسان نه را پرېږدم دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنه قطات صادق او امین پیغمبر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین فرمائی لا يدخل الجنة قطات چغل خور انسان بجنت تن داخلی گی بل روایت کی راضی لا يدخل الجنة نمام چغل خور انسان با جنت تا نہ داخلی گی نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا کے سوک شک کولی شسا پیغمبر فرمایل جنت ته بنځي نو بس ټیک د نځي کنه دا دومره یو قبیح عمل لې چې تا د جنت د لوی نعمتونو نه محروم کړي نو دیو جنا د دې سيزونو نه ځان ساتل پکار دي څومره ملګری په دې کې مبتلا وي عوام دي او که خواص دي ګوره د دې نه ځان ساتل پکار دي کم مجلس کې چغل خوري کیږي التاړو حاضرین نه پکار کم مجلس کی غیبت کیږي آل تبنه کینه کم مجلس کې د مسلمان سپکاوی بیانېږي آل تتلل حرام دي کم مجلس کې مسلمان باندې تهمت لګي دال تتلل حرام دي ان شاء الله دغه بیان امروز سره روان دي تهمت دا عظیمه ګناه ده چا په یو مسلمان باندې تهمت ولګولو دروغ او الزام په ولګو حقیقت کې هغه سينو د په الزام ولګو او تهمت په ولګو او د گواهان را نو وصل نو دته به اتیا کوړې سزا ملاويږي د الله د قانون مطابق اتیا کوړې به ول ورکه او د ګور بیا گواهیم نه قبليږي مونږه خلق نن سبا پدې کې انتهایی زیات داسې یو کندې ته غورځېدلې دي چې دا تهمت لګولو نه بغیر بل کاری نشته دی مسلمان باندې بے ځای تهمت لګیو نو دا کم مجلس کې دغه کارونه وی داسې مجلس تتلل نه دی پکار د داسې مجالسو نه ځان ساتل پکار دي نو چغل خور انسان دا د الله خوښ نه دی ګوره دا د الله دشمن دی دی الله سره دشمنی کوي دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمنی کوي دا د هلاکت کند کې پروت دی الله پاک دې ته موږ او تاسو ساتي یو لوی عالم تیر شوی دی هغه وی چې ماته یو څو مسلو کې شک را پیدا شو په مسلو باندې زه نه پوهیدم
وی د دغه مسلو یادولو د پاره ما 2100 کیلومیټر چې کم دی هغه پیادل مزل وکړه 2000 یعنی سل د پاسه 2000 کیلومیټر ما پیاده مزل کو یو بل عالم تو رسیدم اغه نه مې د مسائلو تپوس کو کم مسائلو ان شاء الله روز بیانونو کې بیا غراځي خو یو مسله پکې داوا وې ما ته دا مسله را پیښ شو چې د الله په جناب کې د الله په نظر او د الله په نیز باندې انتهایی ذلیل انسان څوک دی نو هغه عالم را له جواب را چې دا خاصانه خبره ده د الله په جناب او د الله په نظر کې انتهایی ذلیل انسان دا چغل خور انسان دی او معاشره کې د ټولو نه ذلیل انسان دا چغل خور انسان دی او دا اک ټیم کې بیا ډیر ذلیل او رسوا دی چې کله د دې دوه کسانو په دې منځ کې دی کینی او د چغل خوري معلومه شي نورو یو کار بدا کوي چې چغل خور انسان به میدان تراکاږي یو خبره نیمه کې سپینتیو کدا خپل ټیک کیږي بیا دی بیا دا کار نه کوي او چې کله سپینتیا او نشوانو د خله خوان شي وي ښا تعالی په یو مخ راځي بل په بل مخ باندې راځي او چې کوم سړی کې دا کار وی کنه نو د قیامت پر ورځ به داغه په خله کې د اور جبل لګېدلی وي او الله په دې باندې قادر دی هیڅ شک پکې نشته چې د چغل خور انسان په خله کې به د اور جبل لګېدلی الله پاک دې تنه مونږ تاسو ساتي بل چغل خوري چې کم دی دا د الله رحمت بندي ګوره چغل خوري د الله رحمت بندي تر دې پورې علماء لیکلي چې یو چغل خور انسان دفن کو او یا کرته قبر واپس را غرزولې دي او یا کرته دا دومره یو قبیح عمل دی نو که څوک خپل مخ د مرګ نه بعد د قبلې نه راړول غواړي نو هغه چغل خوري کوي او که څوک وایي چې د مرګ نه بعد زما مخ د قبلې طرف ته په قبر کې نو چغل خوري نه ځانو ساتي دا علما چې څومره دي قسم دې ستاسو خیر خوا دي دا ستاسو د فائدې لپاره څومره علما چې دا مهنت کوي هم ستاسو فائدې لپاره نو دا یو قبیح عمل دی د دین ځان ساتل پکار دي د سیدنا حضرت موسی کلیم الله علیه الصلاۃ والسلام زمانہ دا موسی کلیم الله علیه الصلاۃ والسلام زمانہ و باران بن شو الله ته درخواست وکړه صلات استسقاء د پار روت درو ورځې مونږ وکړه باران نه کېده حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ډیر پریشان دي او الله ته سوال وکړ چې د کټیم کې حضرت جبرائیل علیہ السلام رااله او یې فرمایله چې الله پاک فرمایي تاسو سره چې دا کم خلق راغلي دي او دا مونږ کې او د مانزه د پاره د باران د پاره تاسو سوال کوي په دې کې یو چغل خور موجود دی داغه د وجنه پتا سو باندې باران نکیږي نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله سو کما الله پاک فرمایل د خلکو ته اعلان وکړي چې ټول توبه وباسي په دې کې بلا چغل خور انسانم توبه وباسي بس توبه به قبول شي تاسو باندې و باران وشي حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ چې ټول خلکو توبه واست باران شروع شو نو باران د الله رحمت دی خو چې کم ځای کې چغل خوري وي کنه آل ته بیا د الله رحمت نه وریږي ګوره موږ تاسو دعاګانې کوو یا الله باران یا الله باران خوري به باران وشي ټیکه د اخر سیدا دو مسلمانان جنگولو نه بغیر بل کار دی نشتا آرونه جنگولو نه بغیر بل کار دی نشتا پلار د دوی سره جنگولو نه بغیر کار دی نشتا د قرنګي گاونډي د گاونډي سره جنگولو نه بغیر بل کار دی نشتا خوري به باران وشي الله دې موږ تاسو باندې رحم وکي دا قبیح عمل دی الله پاک زموږ او تاسو نه ختم کړي نو بیا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یا الله دا کم کس دی الله فرمایل زخ خلق خپل بندگان د دینه منی کوم نو څنګه تا ته زدغه کسو خیمه نو بیا سموده بعد الله سبحانه و تعالی فرمایل اے موسی کلیم الله علیه الصلاۃ والسلام اے موسی لارشا او هغه کس وفات شوه دی داغه جنازه وکا
نو حضرت موسی علیه السلام را روان شو، سوچ فکر کوي چې یاره دغه کس وفات شوی دی او د خو توبه ویستې وه، نو زه به وپېژنم چې دا کم کس دی، خو چې کله راله ویې کته نو هلته 7 جنازې پرتې وې، نو پته پکې بیا هم ونه لګېده، پته بیا هم ونه لګېده او موسی علیه السلام ته حکم وشو چې دا 7 واړه جنازې په یو ځای باندې وکړه. نو موسی علیه السلام جنازې وکړلې. نو چغلخوري داسې یو عمل دی چې د هغې د وجې نه د الله رحمت بندېږي. مونږ او تاسو باندې د رحمتونو دروازې چې بندې شوي دا د دغې وجې نه، دا د دروغو د وجې نه، دا د بهتانونو د وجې نه، دا د غیبت د وجې نه، دا د چغلخورۍ د وجې نه. ګوره تاسو ګورئ سترګې به نه پټو، هر یو کس ته پته ده په خپل ایمان باندې ووایي چې دا ګناهونه په معاشره کې څومره زیات دي، انتهایی زیات دي، او بیا توبه هم ترېنه نه وباسي. د دې نه وروسته کېږي هم نه، نو نارینه دي او که زنانه دي وروره د دې نه توبه وباسئ. دغه عذاب دی او دا عذاب ګوره صرف په دغه کې نه دی د قیامت په ورځ په جهنم کې، بلکې دغه عذاب په قبر کې ملاویږي. ګوره بعض علماء لیکلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا ولیدل نو دا عذاب قبر تم اشاره ده، پکې په اشارت النصرت نه دا ثابتېږي چې دا عذاب قبر بم وي دوی دپاره. چغلخور انسان به په قبر کې د بره حصه به د خنزیر وي او لاندې حصه به د خر وي، ماران لړمان به ترېنه راته وي، په قبر کې به پروت وي. الله پاک دې موږ او تاسو وساتي. نو ډېر خلک دغه چغلخوریانې کوي او په دې کې مبتلا دي. نو الله نه سوال کوو چې کم کسان پکې مبتلا دي، الله پاک دې ورته د توبې توفیق ور نصیب کړي او علم پکار دي چې په خپله باندې توبه وباسي. بل عام معاشره کې یو دا رواج هم شته، ډېر خلک په دې تعویذونو پسې ګرځي، دا قرنګې په دې خلکو پسې ګرځي چې یاره نو هلته چې لاړ شي نو هغه ورته وایي زه له تعویذ روباسم. نو یو دا مسله یاد ساتي چې تعویذ راویستل ګوره دا نشته، او ما سره پیریان دي او خاپیری دي دروغ وایه، تا سره چې خاپیری دي نو پاکستان خزانې نه په 1 کروڑ روپۍ ځان له روباسه، نو نه دا کار نشي کولی، نو څه تعویذونو له ساتي دروغ وایي ښه، او بیا تا ته دروغ وایي چغلخوري کوي، وایي تا باندې تعویذ شوی دی او ستا په خوا کې یو ګاونډي کور دی او په هغې کې یوه زنانه ده او ببر سره دی، نو دا چغلخوري ده ښه. هغه ګاونډي سره دی په جګړه کوي، په دې ترتیب سره تا ته څه کوي؟ چغلخوري کوي. په خبره پوهېږي که نه؟ یا داسې وایي چې ستاسو په کور کې یو کس دی او در باندې تعویذ کړی دی، نو بیا ته په رور باندې هم شک کوي، په ورندارې باندې شک کوي، په مور باندې شک کوي، دغه رنګې بیا په وراره باندې شک کوي، په خبره باندې پوهېږي، څوک په خوريي باندې شک کوي، خوريي په ماما باندې، نو دا ټوله چغلخوري ده. ګوره ښه دا سړي دا چغلخوري ده، دته څه پته لګي چې دا تعویذ کم ځای ښخ کړی دی، او چام چې درته ویل تعویذ در باندې شوی پوه شې چې دا هم ده در باندې کړی دی. ګوره نو زه تعویذ معلوموم، دا معلوموم، هغه معلوموم، دا کیسې راځي ډېرې. ګوره دغه رنګې تا ته به وایي چې یاره تا له زه غل معلوموم، او دا په نوک کې معلومیږي، دا په کاغذ کې معلومیږي، دا په اوبو کې معلومیږي، دا په بوتل کې معلومیږي، دا پلانی در نغلا کړی ده، دا ټول ګوره دروغ دي. دغه تم چغلخوري ویلې کېږي. دا خو د یو بل په منځ کې ته نفرتونه پیلوي. اوس غلا چې چا کړې ده د هغې دپاره 2 اصول دي. ګوره د دغه نه بغیر ته د غلا حد په چا جاری کول هم نشي، په دغه سيزونو باندې د سر غلا ثابتېږي نه، دا درته چا ویلي دي. د غلا د پاره یو دا دی چې یو سړی په خپل ځان باندې اقرار وکړي چې او ما دا غلا کړې ده، نو دغه ټیم کې دنه به مال مسروقه اخیستی شو، سزا به میلاویږي. ګوره په خبره پوهېږي که نه چې اقرار وکړي. ګوره اوس اقرار نه دی کړی، دغه دا 2 حجتونه او دلیلونه دي. ګوره زموږ خلک د جهالت په کنده کې پراته دي. په خبره پوه شو که نه؟ بل حجت او دلیل ورلروره دا دی چې کله په دغه غل باندې چې چا غلا کړې ده 2 ګواهان پیش شو چې د غلا کړې ده او مونږ لیدلی دی، نو اله ګوره په خبره پوهېږي که نه؟
علاوه بیا غلا ثابتېږي په دغه کاغذونو باندې، په دې نوک کې کتلو باندې، په بوتل کې کتلو باندې رورا دغه رنګ په جام او کټوري کې او په دیچکی کې کتلو باندې او په نغری کې په دې باندې ګورغل نه معلومیږي. دلته یو ځل مال یو کس رالو وی جی موبایل را نه ورک شوی ته به معلومه کې مزه سالم الغیب خو نه ما چې زه به معلومه کم تخته مله. نو دا چې د انبیانو دا نظریو عقاید بګړو شوی دی چې الله دې رحم وکي. خدا د چا د وجه دا د دقه بی دینه تعویذګرو د وجه نه چاغي بیا خلکو سره ډیلینګ کوي، تعویذ در لکوما 15000 روپے برا کې او 10000 روپے برا کې غل در معلوموما او زما ته زره پیس زینو دانشته ها پوښې په خبره. دغه دو اصول د شریعت مطابق چې یا اقرار په ځان باندې کې چې ما غلا کړی دغه او یا گواهان ور باندې پیش شي. نو دغه سيزونه نو دام چغل خوري کوي دا باز خلک صرف د دنیاوی مفاد او د حصول د پاره چې پاغي باندې سو کې د قاضي اعظم د مخ زیارت پیو کی کنه. قاضي اعظم خو پیژنې کنه دا شنو سره لوټونه چې کوم دی ښا چې دا ورته ملاوي بیا خو سړی ایمانم خرڅیا. دومره خلکو ته دا ایمان کمزور شو. الله پاک دې زمونږ استاد ایمانونه مضبوط کی. نورور د دغه نه خو خيار اوسېږي ښا او کم خلک چې دا کار کوي ها گاونډي په گاونډي باندې شکی کوي، رور پرور باندې شکی کوي، د کم تعویذګر دا کار کوي رورا دانا ګوره خیر نه خوري ښا په خبره پوي کنه. باقی د تعویذ شرعي حیثیت او سخت لیکلو داغه ټول وضاحت مې درته کړې ده وړاندې بیانونو کې. خو دومره یاد ساته چې چا دغه چغل خوري کولا ها پچا باندې سحر جادو شوی اغرت کیږي ښا هغه سکیږي اغرت کیږي هغه د شریعت داغه د پر خپل اصول بیان کړی دي. داغه علاج هم کیږي قرآنی علاج دا قرانګه احادیث نبویو کې داغه علاج راغلی هغه نه هیڅوک انکار نشي کولای ښا. مونږ چې مخالف یو صرف دغه چغل خور انسان مخالف یو چې دا چغل خوري کوي ټیک شو خواخي په انګور باندې هغه چې کله راځي او دا خواخي وایي چې دا انګور می کور تراغلی دا تعویذګر کنه نو ما خورز نه دی نو په خپل انګور باندې شکی کړی وی ښا. دا قرانګي انګور چې په خوا مولا نن تل و تعویذ را باندې کړی دی. اما تا پلان کی سړی ویلم پلان کی استاد یا غلطه کی او زنانه دغه سره خاپيري دی غیر اتویل دراتویل نو دا نشتا. باقی علاج دم درود کول په صحیح طریقه باندې چې پاغي کې د شریعت خلاف الفاظ نوي پاغي کې نور داسې منتر و غیره نوي نو دا بالکل جایز دی. څوک چې د مسلمان علاج کوي الله پاک ول په دنیا کې هم اجر ورکي په آخرت کې به هم اجر ورته ملاویږي. ځکه دا د مسلمان سره یو خیر خوایي ده. مسلمان باندې د دم واچول هغه ته شفا ملو شو الله به اجر درکړي. خو لیکن د دې په ضمن کې د دقې سيزونو نه زما ټول ملګرو ته یارانو دوستانو ته میندو خويندو ته ټول ته دا درخواست دی چې رورا دغه سي جالي خلکو نه ځان وساتئ بس چې تاسو په فتنه کې وانه شي ګور او پیسې په دقه باندې بالکل ملګوي ښا. اکثر تا ته وی په زعفرانو باندې یو نه تپوس کړی وي د زعفرانو رنگ څنګه وی جی سور رنگي زعفران پیجنیم نه چرته خوب کې منی لیدلی نو تا ته وی په زعفرانو باندې کوم د الله او په دې باندې بستا 15000 روپے خرچ راځي ها 15000 روپے خرچ نو دروغ درته ویل ښا. په زعفرانو باندې نه کې زبردست د وریجو رنگ پیدا کړی وي او لوخ کې واچي په ځړ رنگ باندې له سخت لیکي یا تعویذ لیکي دا قرانګي او ساغه زړ مارکر او پوینټر راوتی دی پاغه باندې درلو لیکي. نو داسې جالي خلکو نه ځان ساتل پکاري. باقی په دم درود الله پاک چې کوم دی قران دا شفا نازله کړي ده ښا. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین. نو دې کې د هیڅ چا شک نشته دی. الله پاک جل جلاله دې مونږ تاسو ټول په صراط مستقیم باندې روان کی او الہ العالمین دې مونږ تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. یو خبره پکې هي رشو یو واقعه د مخ کې ورځو کې پیښه شوی و. یو کس رالو هغه خپل روري وشته څوک وشته روري وشته نو چاته نه تب ابل خلق چې کله کیناست ته پوښونه کول دا دی ولی وشته و یاره د په ما باندې سحر کړو په مې جادو کړو تا ته چا ویلی یاره پلان کیږي کې یو کس دی هغه راته ویلو هغه چې خبره وره د بل رشتہ دارو او بل یو د ترزوی او ورور نو هغه او چې یاره دغه پلان کې کس خو مونږ تم ویلی چې دی در باندې تعویذونه او سحر او جادو کړو نو ګوره چغل خوري دواړه طرف ته
هغې بال ته ورتله نو دې یو ته یې ویلو چې دې پلانکي در باندې کړی او دې بل ته یې وی دې پلانکي در باندې کړی دی نو کم حد ته خبر ورسېده چې هغې را پاسې د رور په رور باندې ډز وکړو ویشتو مړې که خو لیکن بیا هغوی ته چې کله پته ولګېده که نه نو راله دا په دې کوارټ باندې دا واقع شوې وه څه موده وړاندې نو هغوی بیا رالل او څه وکړله چا چې ورته ویلو نو هغه دواړه ښځه او خاوند و بس دا د نر بچي راغلي دي هغه دواړه یې ویشتي دي نو داسې خبرې پکې دا بیا هلاکت ته رسېږي ګوره نو د دې څیزونو نه به مونږ او تاسو ځان ساتو او هوښیار به اوسېږو چې دقې خلکو باندې مونږ او تاسو دوکه نه شو باقي مقصد مې دا هېڅ کلم نه دی چې یاره زه شرعي دم باندې څه وکړمه په هغې باندې اعتراض وکړم نه په هغې باندې هېڅوک اعتراض نشي کولی د صحابو نه ثابت دی صحابه کرامو به یو صورت فاتحه وویله او چې شوف به یې کړله الله پاک به په هغې سره ولې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق باندې دم نو اچولی غار سور کې بالکل اچولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما باندې به دم نه اچو بالکل به اچولو په خبره باندې پوهېږي دغه رنګ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام سبق او د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها په لاسونو باندې شوف ک او بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها خپل لاسونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک باندې راخکل دم ثابت دی بالکل غوږی صحیح وي او چې دغه سي چغل خوري پکې وي نو خيار اوسېږي خان نقالو سے ہوشیار رہو دغه خلقونه بزان ساتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات